چې موږ اورېدلی دي او یا په سوشل میډیا باندې موږ کتلی دي چې سعودي عرب کې سینماګانې جوړې شوې دي او هغه سینماګانو باره کې بعضې علما کل کر خبره کوي چې دا غلط کار شوی دی او بعضې علما هغه اسم نه وي په دې باره کې د دې خلاف اواز نه اوچتوي ستاسو په دې کې څه رایه ده؟ نو په دې کې خو زموږ څه رایه کیدی شي د مسلمان رایه پکې پکار ده چې سړی وغواړي د مسلمانانو په دې کې څه رایه ده. موږ وایو چې اسلام د مکې او د مدینې نه راوتی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته امر شوی دی چې زه معازف او دا د آلات سرود مات کم. نبی علیه صلات وسلام دا مات کړي دي. نبی علیه صلات وسلام په دې باندې خپې راښکلي دي او اوس د هغه ځای حکمرانان رالګي او هغه څیزونه بیا راوچتئ. لهذا دا یو غیر شرعي عمل دی. ما په خپله باندې دا ملګري خو تپوس پکې وکړو د تقي عثماني صاحب حفظه الله یو ډېر لوی سکالر دی د کراچۍ دارالعلوم کراچۍ چې کوم شیخ الحدیث دی کوم مفتی اعظم دی نو هغوی یو ټویټ کړی او هغه افسوس کړی چې محمد بن سلمان ته موږ یو قسم احتجاج کوو موږ په دې افسوس کوو چې 11 سینماګانې په مدینه کې د هغې اوپننګ وشو. نو هغه ما پوسټ وکړو په دې بنیاد باندې د اویرنس دپاره. نو بعضې ملګرو وویل چې نه دا خو غلط ټویټ دی او دا خو زوړ دی او داسې څه قسمه څه نشته دی. نو بیا هغه یو ملګري ما ته بله ورځې هغه ویډیو راولېږله چې باقاعده د انډین او یا د لالیوډ د انګریزانو د دې اکټرز راغلي دي. د شاهروخ خان په نوم باندې یو څوک اکټر دی هغې راوستی دی. هغه ټیک ټاک هلته کې د سعودي ګورنمنټ شکریا ادا کړې ده چې تاسو پلانې راوستي دي او دا انګریزانو او دا تاسو یو نوی کار وکړو موږ دلته سینما شروع کړله. نو دا خو موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل. لهذا موږ انتهایي په دې باندې خفه یو زموږ زړونه په دې باندې خفه دي. او زه دا وایم کوم چې سعودي عرب کې اگر چې هلته خو علماو باندې غریبانانو پابندي د هغوی اواز نشي اوچتولی که څه وایي هغه ځای نه بیا راوباسي رزغلی هلته نه پرېږدي. بیا د هغې غریبانانو سره خپل تنخواګانو هم غم دی د خپل سکالرشپس غم هم ورسره دی هغه هم نشي پرېښودلی. دا خو ډېر ګران کار دی. سړی د دین دپاره خپله تنخوا پرېږدي او د دین دپاره سړی خپل جاب پرېږدي. دا خو ډېر ګران کار دی. دا خو د عظیمت لار ده او الله دې په موږ د امتحان نه راولي. دا حقیقت موږ داسې هم نه و چې دا علما جو منافقان دي چې داسې نه وایو. البته پکار ده چې دې خلاف اواز اوچت شي او دا موږ چې په دې وجه باندې وایو چې په اسلام کې د دې بادشاهت تصور نشته دی. هم دا بنیادي خبره ده چې کوم ډکټیټر دی امیر دی یا بادشاه دی هغه چې کوم حکم کوي نو هغه کولی شي او خلکو باندې مني څوک مخالفت نشي کولی. په دې بنیاد باندې موږ وایو چې اسلامي شریعت پکار دی سعودي کې هم پکار دی افغانستان کې پکار دی پاکستان کې پکار ټول اسلامي نړۍ کې اسلامي شریعت وي. انشاءالله دا مسایل به نه راځي. په کوم ښار کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله شپېلۍ تاسو مه وهئ ګانې بجانې مه وهئ د ګانو بجانو د وجه نه په زړه کې نفاق راوچتېږي. په هغه ښار کې نن سینماګانې هغه راځي او د هغې افتتاح پکې کېږي. نو ډېر د افسوس خبره ده. الله دې د سعودي عرب حکمرانانو ته هدایت ورته وکړي. موږ دعاګانې ورته کوو ځکه د حرمینو خدمتونه کوي نو موږ په زړه کې ورله ځای شته دی چې دا د حرمینو خادمان دي. البته غلط کار ته به غلط وایو په ښه کې به ملګرتیا کوو او په غلط کې به مخالفت کوو.